بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د اعراب القرآن یعنی د آسان ترکیب پنځم نمبر سبق ته د سوره فاتحه اخیری آیاتونه دي. ان شاء الله نن به دا موږ ختمو د سوره فاتحه آیت نمبر 5 نه تر د آیت نمبر 7 پورې اوم پورې آسان ترکیب ان شاء الله نن موږ کوو. اول پکې ده اهدی. دا اهدی فعل امر ده. فعل امر ده د واحد مذکر حاضر صيغه ده. فعل امر واحد مذکر حاضر صيغه ده او فعل یعنی امر حاضر معلوم ده. امر حاضر معلوم ده او د فعل د واحد مذکر حاضر صيغه ده. انت ضمیر پکې فاعل ده. اهدی کې اهدی فعل امر ده پدې کې انت ضمیر فاعل ده. اهدی فعل امر پدې کې انت ضمیر فاعل ده. دا نا ضمیر منصوب متصل ور سره مفعول به اول ده. دا نا ضمیر مفعول به ولا مفعول اول ده. ٹھیک شو جی. دا الصراط صراط چې کنه دا موصوف دی. دا ګره په دا ولی منصوب دی په د باندې فتحه ولی دا ځکه چې دا بده دی اهدی د پاره دویم مفعول جوړیږي. اول مفعول هو الله دا نا ضمیر دی. انا ضمیر دی ولا دویم به ولا دا صراط الذين انعمت عليهم الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. دا ټول جمله چې کنه دا الصراط المستقيم نواخلا تر ولد الضالين پورې دا ټول باورلا مفعول ثانی جوړیږي. نو الصراط ومنګه اول موصوف کو دا المستقيم ورلا صفت شو. او څنګه چې په موصوف باندې زبري کنه نو په صفت باندې هم زبري. که په موصوف باندې زیر وي نو په صفت بم زیر وي او که په موصوف پیش وي نو په صفت باندې بم پیش وي. ها نو الصراط موصوف باندې زبر دی دلته په مستقیمه باندې زبر دی. ٹھیک شو. نو کوشش وکړو د زبر او زیر او پیش نوزو اوس په فتحه کسره ضمه وایو. نو الصراط باندې فتحه دا موصوف ته نو پر مستقیمه صفت باندې فتحه شو دا ورله صفت ته. نو دا موصوف د خپل صفت سره مرکب توصیفی دا مرکب توصیفی چې کنه دا مبدل منه شو. مبدل منه دا ټول جمله چې دا دی خو صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا ټول به د دې مبدل منه لپاره بدل جوړیږي. صحیح شو جی. نو دا صراط نه ده صراط دا به ځکه په د باندې فتحه ده چې دا به د الصراط المستقیم لپاره بدل جوړیږي. نو دا الصراط المستقیم مرکب توصیفی مبدل منه شو. نو دا مبدل منه په اخري حرف باندې چې کوم حرکت وی کنه نو هغه به بدل په اخري حرف باندې ما هغه حرکت وی. نو دلته وګورئ دا الصراط المستقیم په دې صراط موصوف او مستقیم صفت باندې ګورئ په دوانو باندې زبرونه دي کنه. نو په دې صراط دا دوانه موصوف صفت مبدل منه شو. نو دا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا ټول باورلا صفت دا بدل جوړیږي. نو دا صراط به بدل جوړیږي ځکه د په د باندې زبر دی چې څنګه د مبدل منه اعراب وي داسې به د بدل اعراب هم وي. نو مبدل منه باندې وګورئ زبرونه دي نو اوس په دې صراط هم زبر راځي. نو دلته به اوس وګورئ الصراط ته وګوره نه په الفلام شته نه په تنوین شته. نو دا به اول مونږه مضاف هم کو دا الذين چې دا د لپاره مضاف الیه جوړیږي خو اول مونږه دا صله جوړو. صله دا الذين دا اسم موصول دی. اسم موصول دا لپاره به مونږ صله اوس جوړو. دا اسم موصول شو. دا موصول چې کنه دا صله غواړي نو اول مونږ سره صراط او مضاف ته او دا الذين اسم موصول دا جمع ده. دا اسماء موصوله درې د مذکر دي درې د مؤنث دي. ٹھیک شو. نو الذي اللذان اللذين الذين دا درې چې دي کنه څلور دا د مذکر د پاره دي. الذي اللذان الذين الذي اللذان الذين. نو دا الذين چې دا د جمع مذکر د پاره استعماليږي اسم موصول. نو دا اسم موصول شو او اسم موصول همیشه صله غواړي. نو دا موصول صله دا د مخکې مضاف د پاره به مضاف الیه جوړیږي. دا موصول صله به بیا د جملې څخه حصہ جوړیږي. ٹھیک شو جی. انعمت دا فعل ماضی را. انعمت فعل ماضی واحد مذکر حاضر صیغه را. واحد
مذکر حاضر صیغه ده. ٹھیک شو جی. او پدې کې دا تا ضمیر نه دا تا ضمیر منصوب متصل تا ضمیر مرفوع متصل محلا دا مرفوع ده. نو دا تا ضمیر مرفوع متصل دا ولا فاعل ده. دا تا ضمیر ولا فاعل ده. دا علا چې ده علا دا حرف جر ده حرف جر. او دا هم ضمیر مجرور متصل دا مجرور شو. دا حرف جر د خپل مجرور سره دا حرف جر د دې خپل مجرور سره دا مرکب جاری پتا سوي جار مجرور مرکب جاری جوړيږي. دا مرکب جاری چې دا متعلق شو د چا متعلق شو د دې انعمت فعل انعمت فعل ماضی واحد مذکر حاضر تا ضمیر مرفوع متصل ورسره فاعل شو. نو انعمت فعل او دا تا ضمیر فاعل انعمت فعل فاعل او متعلق. نو دا انعمت فعل د خپل فاعل او د متعلق سره د دې متعلق سره دا جمله فعلیه خبریه د دې الذين موصول د لپاره صله شو الذين موصول د لپاره صله شو. ٹھیک شو. اوس دا موصول د دې خپل صله سره دا موصول د خپل صله سره بیا مبدل منه شو ٹھیک شو. دا الذين چې کړه الذين دا په اصل کې د دې صراط او مضاف د پر مضاف الیه راځي او مضاف الیه همیشه مجرور وي. نو دلته خو ته چې په دې نون باندې فتحه ده مونږ به دې ته نه ګورو. دا الذين مبني دي دا حالت رفعی حالت نسبی حالت جری درو وړو حالتو کې یو شانتي وي چې څنګه حالت رفعی کې وي دا قشان حالت نسبی او حالت جری کې بم وي. نو دا الذين اصل کې مجرور ٹھیک شو. محلن موږ دې ته وایو محلن مجرور دي دا زید مجرور دي. نو دلته پکې اسم موصول لاغه نو دا اسم موصول چې دا مبني دي هغه اسم ته وایي چې حالت رفعی حالت نسبی او حالت جری کې یو شکل کې وي شکل نه بدليږي. ٹھیک شو جی. نو ګوره الذين اسم موصول انعمت فعل فاعل على حرف جر او هم مجرور. نو دا جار مجرور دا مرکب جاری متعلق شو. دا انعمت فعل د خپل فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه صله شو د الذين اسم موصول لپاره. الذين اسم موصول د خپل صله سره الذين اسم موصول د خپل صله سره بیا مبدل منه شو ځکه چې دا الذين چې کړه الذين دا په اصل کې مجرور دی دا مجرور دی. نو اوس دلته کې دا مبدل منه شو موږ سره ځکه چې دا غیر نه دی غیر دا د دنه بدل دی د دې لپاره دا بدل دی. نو دا اوس په موږ دا غیر په غیر باندې راځي ذکر چې دلته الذين مجرور دی په د باندې محلن دا زیر دی په د باندې زیر دی خو موږ تنخ کاری دلته په موږ ته زبر کاری. نو دا محلن مجرور دی موږ سره دا غیر مجرور راغی. نو دا غیر اوس موږ اول مضاف کو غیر موږ سره څه شو مضاف. او المغضوب چې کنه دا د المفعول په شان دی المقتول په شان مقتول معنا چې کوم کس قتل شوی وي او مغضوب معنا دا چې په چا باندې غضب کړی شوی وي صحیح شو دي. نو المغضوب اسم مفعول او په دې اسم مفعول کې هو ضمیر دی مونږ هغه ته نائب فاعل وایو نائب فاعل ٹھیک شو جی. او دا علی حرف جر او دا هم ضمیر مجرور متصل ولا مجرور دا جار د خپل مجرور سره مرکب جاری متعلق شو. په دې ځکه درته دوه ترکیبونه کوم. دا متعلق شو د چا متعلق شو د المغضوب اسم مفعول د خپل هو ضمیر نائب فاعل سره
د خپل هو ضمیر نائب فاعل او د متعلق سره، المغضوب د خپل هو ضمیر نائب فاعل او د مرکب جاری متعلق سره دا معطوف علیه شو، معطوف علیه شو. وجه دا د تمن سره حرف عطف ته، دا واو حرف عطف ته، د تمن وایو حرف عطف، ٹھیک شو، حرف عطف. دا لام جاره چې کنه دا لام دا نافیه زائده ده موږ سره، نافیه زائده دا ترکیب کې ناراضي، بس دا تمن زائده وایو، ٹھیک شو. او الضالین چې کنه الضالین دا اسم فاعل ده، اسم فاعل جمع مذکر د جمع مذکر سالم صغرا، ٹھیک شو، جمع مذکر سالم. نو دی کې هم ضمیر ده، هم ضمیر فاعل، الضالین اسم فاعل ده، پدې کې هم ضمیر فاعل ده، هم ضمیر فاعل ده. دا معطوف شو، دا معطوف شو. د دې معطوف علیه لپاره دا معطوف علیه، دا معطوف علیه د خپل معطوف سره، دا معطوف علیه د دې خپل معطوف سره، دا د دې مضاف د لپاره، د دې مضاف د لپاره مضاف الیه شو. د دې مضاف د لپاره مضاف الیه شو، ٹھیک شو. دا مضاف او مضاف الیه، دا مضاف او مضاف الیه چې کنه دا بیا د دې مبدل منه لپاره بدل شو، بدل شو. اوس راغونډو خاجي دا مبدل منه، دا مبدل منه د خپل بدل سره، د دې خپل بدل سره د دې مضاف د لپاره مضاف الیه شو، مضاف الیه شو. دا مضاف الیه د خپل مضاف الیه سره، د دې مضاف الیه سره، د دې مضاف الیه سره د دې مبدل منه لپاره بدل شو، بدل شو. صحیح شو جی. دا مبدل منه د دې خپل بدل سره، دا مبدل منه د دې خپل بدل سره معطوف مفعول به ثانی شو، مفعول به ثانی شو، مفعول به ثانی، ٹھیک شو جی، مفعول به ثانی شو. دا اهدی فعل امر د خپل انت ضمیر فاعل او د مفعول به اول او د مفعول به ثانی سره جمله فعلیه انشائیه شو. دا وګورئ، دا مفعول به اول شو، ها دا وګورئ، دا اهدی فعل امر انت ضمیر فاعل، دا اهدی فعل امر د خپل انت ضمیر فاعل او د دې مفعول به اول او د دې مفعول به ثانی سره جمله فعلیه انشائیه شو. اوس په پوهوم تاسو ته انشائیه څه ته وایي، جمله فعلیه انشائیه شو. صحیح شو جی، جمله فعلیه انشائیه شو. اوس دا جمله فعلیه انشائیه ولې شو، انشائیه ولې شو، خبریه ولې شو؟ نو یاد وساتئ چې امر نه دی، امر دا د انشائیه چې کوم لس قسمونه دي په هغې کې اولنی امر دی. امر، نهي، استفهام، تمنی، ترجیع، عقود، قسم، تعجب، دا لس چیزونه چې دي دا جمله انشائیه کې راځي. جمله یا به جمله خبریه وي یا به جمله انشائیه وي، ٹھیک شو. نو جمله انشائیه د امر نه چې شروع شوه، د جملې ابتدا چې د امر نه شروع شوه که نه، نو پوه شه چې دا جمله ټوله جمله انشائیه ده. ښه جي، نو دا خو موږ په دې باندې امید دی تاسو به پوه شوي یې. خو دا المغضوبي نه دی، المغضوبي، المغضوبي بعض علما د دې تفسیر داسې کوي، دا ترکیب چې دا اسم مفعول شو، په دې کې هو ضمیر نائب فاعل کوي، ٹھیک شو. او بعض چې دی که نه دا غیر مضاف کی المغضوبي اسم مفعول، اسم مفعول دا اسم مفعول شو او دا علا حرف جر او هم مجرور، دا جار مجرور دا د اسم مفعول لپاره نائب فاعل کی، دا جار مجرور ولا نائب فاعل کوي، ٹھیک شو. خو اکثر علما داسې کوي چې دا المغضوب اسم مفعول شو او دا علا حرف جر او هم ضمیر مجرور، دا جار مجرور دا د اسم مفعول لپاره نائب فاعل کوي.
نو دا جمهور علما هم داسې کوي. خو ما تاسو ته دا بله طریقه وکړه، امید دی تاسو په دې باندې به ښه پوه شوي. نو دا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دا ما تاسو ته د دې مکمل ترکیب وکړو. امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي او فایده هم درته شوي. نو په خپل خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. او دا زمونږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.